السلام عليكم. السلام عليكم. Sakın Hatice Turabi. Dewi kana wiwe di mula zara ji ba jira yau zanu rasa. Duka ba wasu bukan turi ma ka kana ku biyo kuma da kai ko da Hadi hadi. Yok yok olur. Vai o dadare rază, nu se. Nu?
د لوی سختر په نامه ملګرو وار په وار خلاص کوم چې هغوی به راځي. زه به نوم اخلم د ټولو ناول زموږ د دې صوبې قاید د ځوان رهبر محترم سکندر ایت خان شیرپور ته بلنه ورکوم چې راشي خپله چوکۍ سمبال کړي. طارق احمد خان آلریډي په سټیج باندې موجود دی. ارشد عمرزي درخواست کوم چې سټیج ته تشریف راوړي. عدنان وزیر صاحب، प्रोफेसर हामिद रहमान साहब, अफजल पनियाला साहब, अरबाज गुलाम हैदर खान साहब, मोहतरम हशम बाबर साहब, जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर-ए-आमान नूनो साहब, नसरीन खटक, اسد خان روان دی بلاره د دغه خپلې غونډې د دغه پرتمینې غونډې آغاز د تلاوت Bismillahirrahmanirrahim. सूबाई चेयरमैन इजाज़त और हमारा खबर गुजार की तरफ ना हूँ सूबाई काउंसिल मुअज़्ज़िज़ीन था हर करे हुए और चेयरमैन सूबाई चेयरमैन और ज़मीन मरकज़ी चेयरमैन और ख्वाहिश बांधे कि मुगदा रिवायत ख़त्म को कि सूबाई काउंसिल पा कार के पास अज़ल राजी अवे बनोर करना द सूबी मजलिस आमिला कई और द सूबी द मजलिस आमिली खबर जिकम दे अलबत्ता सुतरा सी बदी रिवायत मा जड़ी खुशाल है ज़कचे बिल मुशाफा और कब हकीकत की हो रही न दटून सूबे पहाड़ गुट के नास जमुंगा काउंसलरान साहिबान मुंसरा पदी तगुदों के तपाटाए पपर मख्तक कागज़ की ऐसी भी और कागज़ तंजीमी भी मुंसरा शाना बशाना शरीक हुई अज़फ़ो नन मुंगतासो तंजीमी उमूर और पार्टाए मुकम्मल और नामुकम्मल तफसीली रिपोर्ट मुबारक तस्रा होती है और सर सियासी सूरत हाल से कम दे आगा हम तासो तमुंगा लानी को
زه ضروري ګڼم سیاسي صورتحال خو به تاسو ته د صوبې چیرمین وړاندې کوي خو زه ضروري ګڼم چونکې بېګا تېره شپه زه د رهبر کمیټۍ د دې پارټۍ د طرف نه د نمایندګۍ په حیثیت شامل شوی وم او تقریبا موږ 15 غنټې په مختلفو امورو باندې بحث وکړو او د 9 سیاسي پارټو فیصلې چې هغه پورا 100% متفقه فیصلې وې د هغې باندې لږه ډېره روښنایي تاسو ته وکړم واچوم. اول خبره خو دا کومه پرېکړې خبره چې مولانا فضل الرحمان صاحب میدان ته راوتلی دی او اوسه پورې چې څه ګټه کړې ده هغه تاسو ته معلومه ده. اخر حکومت مجبوره شو چې پارلیمنټ ته لاړ شي او هلته بحث مباحثې شروع شي. لیکن دا خو وړه خبره وه، دا خو د اپوزیشن حق دی. خو یوه خبره دا کومه چې دا مولانا صاحب راوتی دی نو څه چل خو به وي که نه، څه به وي که نه خیر. نو دې باندې لږ تاسو سوچ وکړئ. د ریاست او د حکومت په غلطو او د هغې یوې خبرې ته توجه مبذول کول او ډېر په اثراندازه طریقه باندې یو خبره به وکړم بله چې انشاءالله دا الیکشن به کېږي او دا به په دې 2020 کې کېږي او دا دلته په وختي مهرباني وکړئ داسې په شته وخت کې تاسو رابللی شوي یئ چې موږ ته په ایمرجنسي کې چې کوم دی د رهبر کمیټۍ د میټینګ وینا وکړه او ورغلو او چې کومې خبرې او فیصلې هغه شوي دي نو ممتانه ښایسته فیصلې چې کوم دی دا ساره د رهبر کمیټۍ میټینګونه شوي دي دا داسې فیصلې نه دي شوي. مهرباني وکړئ ځان به تیار ساتئ دې الیکشن ته دا روان دی. د دې نه بس زه نورې خبرې کول نه غواړم ځکه چې عرب خان به راباندې چې کوم د غرب کېښودو په لنډو خبرو کې به خبره خلاصې نو دا خبرې بالکل ډېره مهرباني نه ده. خوشحال بابا وایي چې خس مې مه ګڼه تیری را باندې مه کړه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. ګرانو ملګرو د صوبایي کونسل ټول ممبران اوس مونږ حال اوپن کوو د چیرمین صاحب په اجازت. هغوی به خپله خبره کوي خو د ضلعې صدر یا جنرال سیکرټري هغوی چې کوم راپورټ پیش کوي پای کې پکار ده چې تنظیمونو صورتحال واضح کړي چې تنظیمونه څومره شوي دي څومره پاتې دي او که کم پاتې دي نو هغه به څو ورځو کې کمپلیټ شي. دویم ورسره مونږ نن په دغه حال کې د ایجنډې یو حساب درلود چې د ګرانۍ خلاف په ټوله صوبه کې یو احتجاج پکار دی. نو پکار ده چې یو ټینټیټیو ډیټ مونږ ورکړو د ضلعې صدر یا جنرال سیکرټري چې په کومه ورځ باندې کېدی شي چې مونږ په صوبه کې د دې ګرانۍ خلاف یو احتجاج وکړو. زه د چیرمین صاحب او جی ایس په اجازت بل دا چې د صوبایي کابینې موږ په هغه زوړ صوبایي کونسل کې دا یې ښودلو چې صوبایي کابینه یا د هغې ممبران به راځي او د ضلعې دورې به کوي
نو که دغه درې خبرې چیرمین یا چې عام د کونسل ممبر کوم سجیشن ورکوي د دې نه علاوه د ضلعې صدر یا جنرال سیکرټري دا درې خبرې په نظر کې ولري. دویم زما د ټولو ملګرو ټولو حال نه خواست دی چې تکراري خبره پکار ده چې ونه شي او کوټلی سجیشن یا کوټلی تجویز هغه مخې ته راشي. د چیرمین صاحب جنرال سیکرټري صاحب په اجازت باندې زه حال وکړ کوم. لپاره خبره ده نو په هغې دپاره به یو کمیټي جوړېږي او ضلعې د پکار دا ده چې د هغو سره داسې هم لیسټونه وي چې هغه خلک نشاندهي ورکړي او هغې دپاره کوشش وشي چې د ضلعو سره په روابط باندې د دې ځای نه کېدی شي هغه ځای نه کېدی شي چې هغه خلکو سره رابطه وشي چې په کومه طریقه کېدی شي چې موږ خپله پارټي تیزه کړو. اوس د بابر صاحب د وینا مطابق دا خبره هغه مولانا صاحب خبره کوي وایي چې زما خبره کې چل دی هسې نه هم راغلی و هسې نه یې متلی. نو بابر صاحب چې دا خبره وکړه نو زما په خیال دا هسې یې ونه کړه. په دې کې هم څه چل دی دی وایي چې یاره ځان تیارو الیکشن دی. زما په خیال دې کې هم څه چل دی. نو چې څه چل دی نو په چل لپاره موږ لپاره به ډېر کار ضرورت دی د ډېر کار ضرورت دی او ډېر زیات ته کار ضرورت دی چې موږ په ډېر تیزۍ باندې پاسو او هغه تیزۍ کې بنیادي طور د خپلې پارټۍ په رڼا کې هم چې موږ دونه تیزي چې دا نن دا ده چې موږ خو بعضې خبره دا ده چې بدقسمتي دا ده چې موږ ځان په خبره پوه کوو نه وو ډېر پوه خلک وو خو هغه خبرې طرف ته ځو نو لکه دلته به د ایجنډه کېښودی شوه چې موږ متفقه طور په یو ورځ په دې صوبه کې د مهنګایۍ خلاف احتجاج کوو. اوس تجویز دا دی چې د چوټۍ ورځ ښه ده او که بغیر چوټۍ ورځ ښه ده. نور ورځ دغه یوه ده چې په دې ټوله صوبه کې به کوو 100 راوباسو 10 راوباسو 200 راوباسو 1000 راوباسو خو چې زمونږ په یوه ورځ احتجاج وشي او هغه په صحیح طریقه بیا دا نه لیکلی کېږي چې یاره سوات کې 50 کته راوتي وو. هغه وایي به چې دا قومي وطن پارټۍ د مهنګایۍ خلاف اعلان کړی او نن په ټوله صوبه کې احتجاج وشو. نو هغه لیکلي وی سوات کې په فلاني ځای کې وشو بنو کې په فلاني ځای کې وشو په بونیر کې په فلاني ځای کې وشو په بل ځای کې په فلاني ځای کې وشو. بنیادي طور سیده دویمه خبره دا هغه کې زمونږ اوس هم ده چې یاره ورکرس کنونشن به کوو او هغې لپاره د هر ضلع تاریخ ورکړو هغې لپاره او چې د دې ځای نه اوس تاریخونه کېښودی شي چې یاره فلاني ضلعې ته په فلاني وخت درځو فلاني ضلعې ته فلاني وخت درځو فلاني ته درځو. پکار دا ده چې هغې لپاره زمونږ هغه سلسله شي نو میټینګونه به شروع شي هغې سره به زمونږ نوره تیاری وشي. دا نه ده چې موږ د یو بل سره په مقابله کېږو پکار خو ده چې په مقابله شو خو د وخت په لحاظ که بعضې ضلعې موږ هغه مقابلې طرف ته نه ځو خو موږ د خامخا څه څیز وکړو ځکه چې دا 14 میاشتې چې زموږ په ضلعو کې کوم اکټیویټیز هغه شان نه دي شوي د هغې په رڼا کې موږ لږ ورته څیز خو موږ چې په کې ماته جی واي والا خلکو هم راکړی دی پیپلز پارټۍ والا هم راکړی دی NPO والا هم راکړی دی زما د خپل قوم د خیر ووټ مې دی دا لږ په دې باندې ځان پوه کړي. دا خبره موږ وایو چې یاره موږ کې زموږ مثالیات چینل په دې محفل کې جهانګیر خان هم ناست دی زموږ مشر هم ناست دی زموږ ارشد خان هم ناست دی زه هم ناست یم زموږ ټول MP ګان پاتې شوي پارلمان کې پاتې شوي یو. دا خبره نشته ورکې موږ ولا وایي چې یاره تاسو سره ممبران نشته MP ګان نشته زه تا ته پوه درلګوم چې په TI سره چېرته MP یو میانې اثارګل د کرکله MP راغلی په 2002 الیکشن کې نو هغه هم د JY سره بیا ناست وو راغله PTI په ټکټ باندې نو دا خو دا شیخ رشید دوی به ټانګه پارټي ورته وی نو شکر الحمدلله موږ والا ټانګه پارټي نه ده زموږ والا پارټي بیا یو مختصر شان دی کې موږ لږ هغه تاریخ ته نه ګورو. دا اول پاکستان پیپلز پارټي و هغې نه پس پاکستان پیپلز پارټي شیرپو شوه. قومي وطن پارټۍ چې جوړه شوې ده په 2012 کې جوړه شوې ده. زموږ تاسو د وجود نن 9 کاله هم نه کېږي او شکر الحمدلله تا په دې صوبه کې خو پرېږده په ټول پاکستان کې ستا تنظیمونه شته. ته ما ته وښیه د MP والا تنظیم ته راشه زما په نو کې زما
په بلو کې ته ماته د MP د هغې د وخت نه د پاکستان د جوړېدو د مخکې نه را روانه ده ته یې ماته هلته کې تنظیم وښایه چې دی په کوم کونسل کې تنظیم دی راشه تا ته چیلنج درکومه ته راشه ماته د مسلم لیگ دون والا تنظیم وښایه چې ټول پاکستان باندې سیاست کوي ته ماته د پیپلز پارټۍ والا تنظیم وښایه موږ لګیا یو په څه باندې لګیا یو دلته کې ګیلې وموشوې ګوره بېادبي ماف ډېر په ادب سره سکندر خان باندې ډېر په معذرت سره وایم ځکه چې مونږ دا یو لغت جوړ شوی دی چې یاره ډېر دی مونږ خندني یو خو په خپله کې به نه خندل کوو مشر ښه سړی دی سکندر خان ښه سړی دی هر ځای کې دا بیان و نو دا تاثر چا ورکړی دی دا ما ورته ورکړی دی مونږ کې هېڅ څوک هم بد سړی نشته ټول ښه سړي یو بله خبره دا راځي چې مونږ دا وایو چې یاره پوسټینګ ټرانسفر زه په خپله 15 کاله پارلمان کې پاتې شوی یم دونه کار مې خلکو ته کړی دی دونه سکولونه مې ورته کړي چې ما سینچري والي د سکولونو خو ما سره یو کس هم نشته د مفاد پرستو ټوله په هر پارټي کې په هر ځای کې وي ما ته یو کس پکار دی خو نر کس راته پکار دی دا حال بالکل خالی هېڅ پروا نه لري په دې حال کې ما د 1500 او 15000 د بېغیرتو خلکو نه یو نر او غیرتمند سړی راته پکار دی چې هغه په دې حال کې راته ناست دي دا خبرې پرېږدې چې یو سړی تا ته وایي چې یاره ته ما د دې ځای ته ټرانسفر کولی نه شو ما د پارټۍ نه تښتي چې اول تښتي نو خدای دې پام کړي چې هغه د ټول خاندان رانه وتښتي او په تن عمر هم بیا به پارټۍ ته رانه شي چې نن تا ته دا وایي چې یاره ته ما ته دا ټرانسفر نه شي کولی زه فلاني پارټۍ ته ځم نو بله ورځ هغه ته هم دا وایي چې یاره اوس زما په دې ځای کې زما ګټه ده ما ته دا ګټه راکړه نو لږ په دې باندې په سات صدا سره لږ په ارام سره لږ په دې باندې سوچ کول پکار دي چې یاره مونږ په کوم اړه باندې روان یو زه خو د مفادو خبره نه کوم ما خو درته ووایي چې یاره زه خو پارلماني سیاست کوم الیکشن به کوم یو وټه خلم الله سره خلم مسله خلم الله زما خپل قسمت دی خو دا چېرته ونه شي کېدی دا تنظیم سازي ځان له خبره ده پارلماني سیاست ځان له خبره ده دا لږ تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ ته به تنظیم چلایې ته به یو تاسو اوس ماته په دې حال کې وښایئ کوم یو چیئرمین کوم یو جنرل سیکرټري کوم یو عہدیدار anyone from the hall ज़्यादा उर्दू वाला आप लोगों से मुझे एक बंदा ये बता दे कि मैंने फलाने बंदे के ऊपर हिम्मत की है मैंने उसके साथ मुलाकात की है मैंने उसको पार्टी के लिए तैयार किया है और पार्टी के किसी उम्मीदवार ने आपको इनकार किया कि हम नहीं जाएंगे किसी ने आज तक कहा हर कोई जो है ना पार्टी से मांग रहा है कि हमें दो पार्टी को क्या दिया आप लोगों ने मैंने पार्टी को क्या दिया है मैं किसी को पूछता नहीं हूँ मैं खुद अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि मैंने पार्टी को क्या दिया है मैंने कुछ दिया पार्टी को हर बंदा जो है ना बैठा हुआ है कि यार मेरा दफ्तर नहीं मुझे आप बता दे पूरे जिले में किसी पार्टी का दफ्तर मुझे बता दे कि किसी पार्टी का दफ्तर 400 में होगा सवाबी में होगा नहीं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा दूसरी पार्टियों की ये नहीं है पार्टियों के है दफ्तर लेकिन हर जिले में नहीं है तो जहां पे पार्टी का वो बंदा है तो वो पार्टी वहां पे दफ्तर इस्टेब्लिश करेगी आप लोग भी तो कुछ शो करें ना जो दावा में चेहरा मुंगे तुम पका दे मुंगा सा शो हुआ पार्टी ना पारा چې زه پارټۍ ته ګیله کوم نو زه چې پارټۍ ته څه ورکړم که بله خبره زه بس نور خبرې ختموه زمونږ اکبر خان د سر ګل دی هغه زمونږ مشر دی بهرحال د هغه ګیله په سترګو زه اخلمه خو خبره دا ده چې اکبر خان با کتلی دی په هر ځای کې چې کله زمونږ پارټۍ خبرې نو دی حاضر زمونږ ناک وزیرستان نه خو چې کله پارټۍ الیکشن کېدو نو فارمونه پارټۍ اعلان وکړو چې الیکشن لپاره تاسو فارمونه راوړئ نو هغه موږ کوشش دا یې چې یاره په حال ده کې موږ پارلماني کس چې هغه 15 وټونه والي و موږ اسمبلی تیار کړو زمونږ چې کوم د ناک پریشان والا کاندیډیټ و جانځې بلو کې هغه په قومي اسمبلی کې 800 اتکال دی بخبیران خان مننه کوم چې هغه مننه بوریا تمکرو د سپیشل د بخبیران خان چې هغه د هغې په کوششونو سره زموږ دغه ملګري شامل شو د وخت ردي خلک د وخت بدلون ته لارې نیسي د مایوسۍ د کفر کړو نشو خوړلی مغل د سره تیر انقلابي پښتون ته لارې نیسي او که سر درځي هم د لیلا په سر سودا نه کوي
غله د وطن مې د وطن مجنون ته لارې نیسي. ډېر ځوان رهبر نوجوانوں کے عدد صوبائی چیئرمین محترم سکندر ایت خان شرما سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ صوبایي کابینه دلته کې راغلي د ټولې صوبې نه د صوبایي کونسل ممبران صاحبان، د ضلعو چیئرمینان، ضلعو جنرل سیکرټریز، زمونږ دلته کې موجود خویندې، زمونږ د اقلیت وروڼه، زه ټولو کې اول ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلئ او په دې میټینګ کې شریک شوئ. بیا د خپل نښه او د صوبایي کابینې د نښه ټولو د صوبایي کونسل ممبرانو ته مبارکي ورکوم چې هغوی د پارټۍ د صوبایي کونسل ممبران منتخب شوي دي. دا تمه ولرم چې تاسو ټول به په خپل ځای باندې د پارټۍ د پرمختګ لپاره، د پارټۍ د فعالیت لپاره، د پارټۍ منظم کېدو لپاره په خپل کردار به ادا کوئ. ما نه مخکې څنګه چې بعضې خبرې وشوې، مونږ به دا ټول دا پارټي خپله ګڼو، نو بیا به دا پارټي چې دی دا به فعال کېږي به او دا به لویېږي به، او هر یو کس به دا ګڼو چې که ما ته ذمهواري حواله شوې ده او که نه ده شوې، چې زه یو پارټۍ سره تعلق ساتم، یو نظریې باندې ولاړ یم، یو قائد باندې یقین ساتم، ملي لیبر باندې یقین ساتم، نو بیا دا زما فرض جوړېږي چې زه دې وګرځم، خلکو له دې دعوت ورکړم او خپله دا ورورولي، خپله دا پارټي چې دا نوره دننه کړم. دلته کې د ټولو ضلعو خبرې وشوې، ښه تجاویز هم راځي، د تنظیمي صورتحال باندې خبرې وشوې، خو زما به دا خواست دی چې دا صرف په دې نه چې موږ دلته راشو او دې میټینګ کې خبرې وکړو، اوس به دا خبرې عملي کول وکړو او د هغې بنیاد به تاسو ایږدئ چې په ضلعو کې زموږ اکټیویټي وي، زموږ وجود وي، هر څوک به تاسو طرف ته توجه راکوي. خو چې زموږ اکټیویټي نه وي هلته کې، زموږ میټینګونه نه کېږي، نو که ډېر لوی شخصیت هم شي بیا به هغه شانتې تاسو ته توجه نه میلاوي. دغې لپاره چې مونږ یو خو دا چې خپل میټینګونه چې دي هغه باقاعدګۍ سره شروع کړو. دا کم د ضلعو مشران دلته کې موجود دي، زما به دوی ته دا خواست دی چې راروان 15 ورځو کې دننه مونږ خو دا تېر د صوبایي اجلاس چې کړی و په هغې کې دا خبره کړې وه، خو زه دننه به درته وکړم چې راروان 15 ورځو کې دننه کم تنظیمونه چې پاتې دي دا مکمل کول دي.
او د هغې ریپورټ چې دی هغه به دلته کې وطن کور کې زمونږ صوبایي جنرال سیکرټري محترم هاشم بابر صاحب له به تاسو را رسوی لیکلي ریپورټ چې په 15 ورځو کې دنده کاغه د حلقو تنظیمونه دي، کاغه د یونین کونسلو تنظیمونه دي، کاغه د ویلیج کونسلو تنظیمونه دي چې هغه موږ دلته کې دوی ته راورسوو. دې سره سره د کوم د مهنګۍ خلاف دا احتجاج خبر وشوه، دا موږ په دې باندې وکړله اهم ځکه چې یو خوب وګورئ نو دا حکومت چې کله وجود کې راغلی دی ورځ پر ورځ ګرانۍ کې اضافه شوې ده او اوس خو دې حد ته رسېدلې ده چې زما خیال هر یو کس ادې ته حیران شي یاره دا 2 وختو دا روپۍ خپل بچو له او د میاشت په اخر کې چې کوم د بجلی او د ګیس او دغه بلونه راځي چې دا به موږ څنګه سرته رسوو، دا به څنګه پوره کوو. هر یو کس په خپل ځای باندې حیران دی دې ته. او بل خوا ده چې د حکومت ته وګورو نو هلته نه خو دا 15 میاشتې خو په دې تېرې شوې چې لا ګبراوېږی ما زر به دا ټیک شي، خو 15 میاشتې تېرې شو اوس پورې خو موږ ته څه ښکاره نه شو چې حکومت څه داسې اقدام اوچت کړي چې هغې زه ووایم چې د دې ولس لپاره دې قوم باندې دا د ګرانۍ دا کوم عذاب چې نازل شوي چې د هغې د کمۍ لپاره څه دغه شوي. نن سهار ما اخبار کې کتلو او تاسو هم کتلي چې اف بي آر چیرمین چې دی هغه وویل چې یاره مونږ IMF ته دا درخواست کړو چې کوم ټارګېټ تاسو مونږ له راکړی دی د ټیکس راجمع کولو چې هغې کې لږ کمۍ وکړې ځکه چې دا مونږ نه شو پوره کولی او IMF ورته وویل چې مونږ ستا دا درخواست نامنظوره کوو. نو دې نه دا اندازه کېږي چې نور به ټیکسونه اوس لږ نور به ګرانۍ کې اضافه کېږي. یو وفاقي وزیر خزانه چې په دې نه پوهې چې په ملک کې ټماټر څه ریټ دی، اسې یو زما خیال دلته نه یو تپوس دی حفیظ شیخ نه کوو چې دغه دوکان دی زما خیال دی ټولو خلکو ته وښایي چې کوم یو 12 روپۍ کیلو ملاوېږي ځکه چې دا پروډکشن په کوي. په دغې حوالې سره دا ښکاري چې هغوی ته د دې پروا نشته، هغوی ته د خلکو باندې چې کوم بوج دی کوم عذاب نازل شوي دی د هغې دغه نشته، احساس نشته. نو دې حوالې سره موږ دا سوچ وکړو چې یاره دا د ګرانۍ خلاف یو اواز اوچتول دا زموږ فرض جوړېږي او په هغې حوالې سره دا لومړنی به دا یو احتجاج یو ورځنی احتجاج به کوو به او بیا به دا سلسله به مخکې موضوع به دا بدلېد باندې صرف رکاوي به نه، ځکه چې زما خیال دی چې دا قوم بلکل تنګ شوی دی او چې لږ موږ ورته ځان ورسوو نو تاسو به د هغې بیا احساس کېږي به او د هغې به ښه نتایج به راوځي به. په دغې حوالې سره 28 تاریخ د دې میاشتې 28 تاریخ اس महीने की 28 तारीख को हर जिले में हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे. पागे की बात द सूबाई तंजीम न रखा कोशिश में दाटो कि हर जिले का सो के सोक नुमाइंदा हो लेगू सजेता वजह पखपल जगह सजेता अरशद खान बशी बाबर साहब बशी तारिक खान बशी नोनू बशी प्रोफेसर साहब बशी नور کم مشران چې دی دا ټول به مونږ مختلف اضلاع ته ځو او په دغه ورځ باندې چې په یو ورځ باندې مونږ مختلف ځایونو کې دا احتجاج وشي نو هغې نه به یو دغه پته لګي چې یاره صحیح طریقې سره قومي وطن پارټۍ دا اواز اوچت کړو د هغې به یو حیثیت هم جوړېږي.
28 تاریخ باندې دا مې مرګرو ته خواست دی چې ښه په ګڼ تعداد کې به راوځئ او دا احتجاج به ریکارډ کوی به زما به دا خواست دی چې سبا پورې هره ضلع چې ده چې خپل اجلاس هم راوغواړي او په دې کې بیا د هغې ټایم او دغه چې دی چې هغه وطن کور ته دلته کې موږ ته کنوې کړي چې موږ ته هم پته وي چې کوم ټایم کې به کومه ضلع دغه کوي چې هغې لپاره موږ د مشرانو چې دی هغوی تشکیل کولی شو چې کم ځای ته به کم مشر به ځي به یو مې دا هم خواست دی موږ عهده اخیستل لپاره ډېر خوشحالي خو بیا د هغې عهدې سره انصاف کول چې دی بیا موږ ته هغه شانتې دغه نه ښکاري نن هم که زه وګورم نو بعضې د صوبایي کونسل ممبران نه دي راغلي زما به بابر صاحب ته خواست دي چې نننۍ دا حاضري به تاسو وګورئ او چې کوم کسان نه راغلي دغې لپاره یو کمیټي جوړه کړئ چې د هغوی نه تپوس وکړي چې که د چا یو عذر وي یو دغه وي نو هغه خپل ځای باندې خو چې که یو کس صوبایي کونسل ممبر جوړ شي او بیا راځي نه میټینګ له نو بیا د هغې له زما خیال وارنینګ هم ورکول پکار دي چې عهده اخلو مونږ او بیا ورسره انصاف نه شو کولی نو زما خیال دا زیاتی دی دا پارټۍ سره زیاتی دی دا مونږ ټولو سره زیاتی دی نو په دغې حوالې سره یو دغه به کوم د ضلعو نه ماهانه ریپورټس خو دا ګورې هغه تېر ځل والا کار به راسره نه کړی دې ځل چې که ماهانه ریپورټ چا راولېږلو د هغې به بیا تپوس کوو د هغې به بیا ایکشن په هغې باندې اخلو ما مخکې په تېر کوم الیکشن ورځو په هغې باندې ما دا خبره کړې وه چې یاره ما زیاتره د ضلعو ملګرو ته دا ویلي وو چې یاره 2 میاشتو کې به کارکردګي مونږ چیک کوو او بیا به د هرې ضلعې هغه کونسل ته دا مخامخ ایږدو د هغوی کارکردګي نو زما به دا تاسو ته خواست دي چې دا سیزونه به لږ اوس سیریس واخلئ به دلته کې یو طرف ته هغې باندې اشارتن خبره وشوه خو په هغې باندې پوره تفصیلي دغه نه شوې یو خو تنظیمي طور باندې ځان مضبوطول دي خلکو ته ځان رسول دي خلکو له دعوت ورکول دي خو اوس دا سیاست چې دی دا کافي لږ بدل شوی دی په دې کې د میډیا او بیا د سوشل میډیا یو خپل کردار دی او څو پورې چې دغه معلم هغه شانتې پارټي فعال نه شي نو د هغې هغه زور او هغه اثر یې نه جوړېږي زما به دا خاص دلته کې تاسو ټولو ملګرو مشرانو ته چې تاسو خپل د سوشل میډیا که فیسبوک ته استعمالوی نو چې د هغې پیجز جوړ کړئ چې په هغې باندې د پارټۍ اکټیویټیز هم تاسو دغه کولی شئ د ضلعو د طرف هم چې دی د تنظیم د مخه هم پکار شي پیجز دغه دې جوړ شي دغه شانتې دا ټویټر چې دی دا اوس یو ډېر فعال دغه دی چې په هغې باندې ستاسو دغه موجود دي او دا به زما خواست دي چې د هغې هم تاسو اکاونټس چې دی هغه جوړ کړئ دې سره پارټۍ ته به ډېره فایده رسي بعضې وخت کې داسې ضروري اهم څه خبره وي د سوشل میډیا په ذریعه سره هغه خبره که ټول ملګري د یو څو ګنټو په نوټس نشي راجمع کېدی نو هغه هغې په ذریعه رسېدی شي نو دا به زما دا خواست دي ما یو دغه فارم دلته کې ورکړی چې هغه دې ټولو وګوري چې چا سره شته او چا نشته که چا نه او هغوی له چل نه ورځي نو هغې کې زمونږ دلته کې سکرټریټ چې دی هغه تاسو سره مدد کولی شي چې ستاسو هغه اکاونټ چې دی هغه شانتې جوړ کړي شیرباده زاده خان هم خبره وکړه او نورو ملګرو هم بعضې پکې خبره وکړه نو نو ما هغې طرف ته خبره کړې وه هر ضلعي صدر ته او که صدر نه راغلی نو یا جنرال سیکرټري یا د هغوی نماینده ته یو خړه لفافه میلاو شوې ده
او دا ما دا وختل چې اوس پورې زمونږ څومره رکنسازي چې شوې ده هغې کې مونږ د هرې ضلعې رکنسازي بېله کړه او هغه هر د ضلعې چیرمین لا یا د هغوی نماینده له ورکړې ده صرف دا خیال لپاره چې اوسه پورې چې کوم ارګنایزر و د هغه په محنت په نتیجه کې دا رکنسازي شوې ده. اوس چې دې نه پسته چې کومه رکنسازي کېږي دا به ستاسو کارکردګي کتل کېږي د تنظیم کارکردګي به کتل کېږي او په دې باندې به زه هر صوبایي کونسل میټینګ کې مو کلم چې تاسو ته تکلیف راکوو نو دا به زه تاسو ته تپوس کوم چې ما ته وښایه چې څومره پکې اضافه شوې ده. मैं कहता हूँ बिल्कुल तनवीर साहब ने इशारा किया कि उर्दू में बात करूं. तनवीर साहब, हमने हर जिले के चेयरमैन को या उनकी नुमाइंदा को आज एक लिफाफा दिया है जिसमें उस जिले की आज तक जितनी एंट्री रुकनसाजी के उसमें हुई है ऐप में वो हमने उनको दे दी है. ये आज तक जो हुई थी ये एक लिहाज से आप इस तरह समझ लें कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे ये उनकी मेहनत का नतीजा था. अब इसके बाद जो होगी वो जिले की तंजीम की कारकर्दगी से हम जांचेंगे भी और देखेंगे भी. तो ये मेरी ख्वाहिश होगी, दरख्वास्त होगी कि इस रुकनसाजी की तरफ भी आपने तवज्जो देनी है और ये चीज उस लिहाज से हर एक की कारकर्दगी सामने नजर आएगी. उसमें वो पहले वाले सिस्टम वो नहीं है. बाज लोगों ने एतराज किया था कि यार इसको मोबाइल उस पर ना करें और वो पुराना तरीका जो फार्म पुर करने का होता है वो करें, लेकिन उसके बारे में भी बड़ी शिकायतें आती थी कि वो अक्सर लोग इसी तरह भर देते थे या वो वोटर लिस्टों से भर दिया जाता था. तो इसमें कम से कम वो कोई वो नहीं कर सकेगा और असल रुकनसाजी जो है वो हमारे सामने आएगी. तो ये एक हम माहाना की बुनियाद पे आपकी इसको कारकर्दगी को चेक करेंगे और इसको आपको बार बार हम भेजते रहेंगे कि किसने कितनी रुकनसाजी कर ली है और कितनी कारकर्दगी उनकी सामने आई है. इसी तरह कुछ अजला है कि उधर भी जिले की तंजीमी बनी. इसमें खसूसन अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, कोले पालस और शांगला, फिर नौशहरा ये और मर्दान. मलकन में भी सिर्फ सदर और जनरल सेक्रेटरी वो हुए, बाकी तंजीम अभी हमें वो नहीं हुई. तो इसके लिए दोनों फलामा दोनों साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो है वो अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, कोले पालस और शांगला का ये वो करेंगे कि जल्द से जल्द ये तंजीमें मुकम्मल हो जाए. नौशहरा और अपर दीन अरशद खान इसकी तरफ वो करेंगे. मर्दान और मलकन जो है वो तारिक खान जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और इसके लिए तरीकेकार बनाएंगे. मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें भी क्योंकि कबायली अजला नवे रशवी दी और दा खबर सही दचे अलका शांति सियासत निश्ता खुदा दे हवाले सर मुकुर है शागा यो लिहाज सर बिया नवे इलाका दिनोर जिलों की खो मजबूती पार्लियामेंट मौजूद थी. अल तक इदारे ची दो पार्टों से योजे होंगे पयो दरचन नो आगे लिहाज सर लेकिन मुन्ने रचोलो बराबरी वर्त की और ज्यादा जमाखन का मौका मिला विदेशी पाएगी कि मुन्ना अल तक पार्टी मजबूत हो तो वो आगा मनज़म पति हवाले सर दीदी मर्ज डिस्ट्रिक्ट से पारा बमुंगा यो कमेटी जोड़ो
ارشد خان تاسو شوي اسد خان شو ظاهر شاه صافي صاحب شو او دې کې دا ټول څومره چې د موږ سره دغه ضلعو کې چیرمنان دي هغه ټول به را یو ځای کړو دې ته به کینو او یو طریقې کار به جوړو چې هلته کې کوم آزاد خلک ولاړو چې هغوی له مونږ دعوت ورکړو نور د هغوی چې هلته کې کوم مسایل دي کوم دغه دي هغې لپاره مونږ کوشش وکړو زما خپل هم ذاتي دا اراده ده چې د مرج ډسټرکټ کې هر ضلع ته کله ته کې جلسه نه کېږي زه کم از کم پریس کانفرنس ته ځم او دا ځای مشرانو سره هم ملاقات کوم او بیا به د هغه ځای د هرې ضلع چې کوم خپل مسایل دي په هغې باندې پریس کانفرنس په هم کوو او د خلکو ته د قومي وطن پارټۍ دا پیغام به هم رسوو چې قومي وطن پارټي چې ده هغه د فاټا لپاره یو خپل جدوجهد یې کړی دی یو کوشش یې کړی دی بیا خصوصا اوس موږ دا ګڼو چې فاټا سره نور هم زیاتې په دې حوالې سره کېږي چې نوې علاقه وه په کاغذونو کې خو د هغې مرج وشو خو په حقیقت کې چې ګورو نو هلته کې اسم نشته هلته کې هغه اډمنسټریشن نشته هلته کې هغه وسایل نه ورکړی کېږي لګیا دي هلته کې ترقي نه کېږي لګیا ده هلته کې کومه توجه چې خلک غواړي هغه نه دغه کېږي لاین ډپارټمنټس نه دغه کېږي د تعلیم هلته کې سهولتونه نشته د صحت سهولتونه نشته د څښلو اوبو سهولتونه نشته او هغې طرف ته نه د مرکزي حکومت طرفه نه د صوبایي حکومت طرفه موږ ته دا ښکاري چې هغوی توجه ورکړي لګیا دي په دغې حوالې سره بیا دا دوه درې قانونونه جوړ شو هغې سره خو زمونږ دا یو خدشه پیدا شوې ده چې آیا دا حکومت د دې مرجر واپسې خو نه غواړي که تاسو وګورئ یو ایکشن ان ایډ آف سیول پاور قانون راغی چې هغه نو پکار چې یو ځل د مرجر شوی چې د هغې نه پسته داسې قانون جوړ شوی بیا دا بله ورځ د معدنیاتو په حوالې سره کوم امینډمنټس چې راوړل نو هغې نه هم داسې اندازه کېږي چې دوی دوباره دا فاټا چې ده دا بیا یو نوګو ایریا یا داسې علاقه جوړول غواړي چې هغه هماغه شانتې محرومه پاتې شي په دغې حوالې سره ما خو بله ورځ هم په پریس کانفرنس کې دا اعلان کړی چې د دې ډسمبر په لومړنۍ هفته کې به مونږ په دې باندې یو ملټي پارټي کانفرنس راغواړو په هغې کې د فاټا مرجر وسوپر چې څه شوي دي او کوم څیزونه پاتې دي د هغه به ذکر کوو او د فاټا د وسایلو چې دي چې هغه باندې مونږ خبرې وکړو مونږ دا نه غواړو چې د فاټا وسایل باندې نور څوک غاضب شي او دغه وسایل چې دي هغه د نورو علاقو لپاره استعمال شي هسې هم که مونږ وګورو نو زمونږ صوبه چې ده د هغې سره ډېر وسایل دي مونږ تیل د خپل ضرورت نه زیات پیدا کړو مونږ بجلي د خپل ضرورت نه زیات پیدا کړو مونږ ګیس د خپل ضرورت نه زیات پیدا کړو خو د هغې فایده چې نور صوبو ته رسي زمونږ صوبې ته نه رسي دا اواز دا خبره چې ده دا به قومي وطن پارټي چې ده دا به په ښه تیز اواز سره دا به اوچته وبه مونږ به خپل حق چې دی هغه غواړو د دغې منډې ستاسو بیان سره دا هم کړو چې پاټا مونږ ملکن ډیویژن نو دوی سره هغه کو چې 5 سال لپاره به تاسو نه ټیکس نه هغه شی په مونږ باندې شروع کړی دی که نه بالکل دا هغې سره تړلی شی دی او د پاټا هم چې دی هماغه هلته کې مشکلات دي वाड़ा की स्टील मिल ने टैक्स दा कह रहा हो نو هغه شی به هغې باندې به دغه کوو د دې کانفرنس کې به دغه کوو دغې کانفرنس لپاره د طارق خان او د اسد خان او د ظاهر شاه صافي صاحب دغه کوو چې دوی د دغې کانفرنس ارګنایز کولو کې د هغې ته خلک رابختلو کې د هغې لپاره نور کوم بندوبست چې کول دي دا به د هغوی ذمواري وي چې د ډسمبر په لومړنۍ هفتې کې مونږ دا کانفرنس دغه وکړو د دورو خبره ده 28 تاریخ ته احتجاج جوړ شي دې پسې سم درته دورې شروع کړو ثوابیان یې شروع کړو 1 تاریخ ته خپل ټیک دی बिल्कुल ठीक है जी क्या करते د یکم ماهی لګي چې دا دې ډیر زیات
خدي نه اتوار د نه وي اتوار نه دي اتوار نه باقي کار 2 تاریخ ستاسو شو ٹھیک ہے کنه بنیر ورګی څه شو 3 تاریخ سره موږ راکړو 3 تاسو راکړو चार ٹھیک شو کنه ملکه نه جنسه تکله درشو خیبر ته پوسې مونږه په 23 تاریخ باندې وروانیو دې پسې به بابر صاحب نور شیډول هم جاری کړي او هرې ضلع ته به مونږ ځو او دلته کې تنظیمي صورتحال مجبور نور خلکو سره هم پکې ملاقاتونه به کوو تاسو هغه لیسټونه مونږ تاسو ته غوښتي چې لیسټونه راکړئ چې بھائی چا پسې ورتګ پکار دی که زمونږ لیول باندې چا پسې ورتګ وي مونږ به ورځو خو اول به شروعات په تاسو کوئ د صوابع باره کې خبره وشوه دغه زما د صوابع ضلع چیرمن صاحب سره د 3 ځله په دې باندې خبرې شوي دي زه به د هغوی درخواست کوم چې زر یا جرګه ملکه کې جوړه کړي چې هلته کې لوکل هغې ملګرو ته تاسو ورشئ باقاعده دعوت ورکړئ او نور چې بله چې چا سره خبرې کول وي هغه به زموږ په لیول باندې مونږ دغه وکړو دا یو دغه جوړوو به چې هر یو ضلع تنظیم چې دی چې هغه به هره میاشت خپل رپورټ را لېږي او سره به دا هم را لېږي چې بھائی څومره خلکو له دوی تللي دي او دعوت ورکړی دی د هغې به یو رپورټ مونږ ته را لېږي چې دا یو سیستم به شروع کړو ځکه چې پښتون د پښتنې دی چې چا پسې ورځې نه نو تاسو به دله څوک نه را ځي او چې درسره دغه وشي شامل شي دغه شي دا به تاسو به خلکو پسې ځئ تاسو به ورپسې ګرځئ دعوت به ورکوئ نو هله به دا سیسټم به مخکې روانېږي باجوړ کې بالکل دغه دی بابر صاحب شروع کې د ازادي مارچ حوالې سره او د کم صورتحال چې جوړ دي په هغې حوالې سره خبره وکړه یو خو په 31 تاریخ باندې چې کوم ملګرو کردار ادا کړی هغې باندې زه د ټولو شکریا ادا کوم شاباشي هم ورکوم که مونږ وګورو نو د 2 ورځو په 19 باندې دا پوزیشنو که مونږ ته زیات ټایم میلاو شوی وی دی نه زیات به بیا دغه شو بیا د هغې نه پس په 3 تاریخ باندې دوباره بیا هم بعضې ملګري هغوی تکلیف کړی و او تلي ولته کې د واقع زموږ په یو ښه رول پاتې شو د جیوین نه لږه ګیله هم پکې شته بابر صاحب هغه ګیله رسول هم ده چې په هر یو شي کې سلا مشاورت کو خو چې کله له سامان نه پاڅېدم نو بیا چا سره سلا مشاورت نه کوم نه یم پوهېږم چې مولا صاحب ته څه داسې خبره شوې ده چې هغه بیا بغیر د سلا مشاورت هلته نه راپاڅېد شو چې بیا پرون بابر صاحب له تکلیف ورکړو خیبر کمیټۍ میټینګ یې کړی او پای کې اوس وایي چې ضلعو په سطح باندې به جلسې کوو به هغه به بیا چې د پارټۍ څنګه پروګرام جوړ شي د هغې مطابق به بیا مونږ دغه کوو خو مونږ هم اوس دې وایي ته نه کښېنو ځان مضبوطوو خپل چې د احتجاجونه شروع کوو خپل منظم کول چې دی هغه شروع کوو خپل فعالیت چې دی دغې طرف ته توجه ورکوو ځکه چې زموږ حیثیت وي هر یو کس به راځي بیا به موږ سره خبرې کوي خو چې زموږ حیثیت نه نو بیا به موږ نورو پسې ځو او هغوی ته به منتې کوو نو هغې لپاره دا ضروري ده چې موږ راپاڅو او موږ خپل فعال کردار چې دی هغه ادا کړو د جمعې په ورځ موږ د یوت والو میټینګ راوغوښتلی دغه شانتې د روانه هفتې کې د وکیلانو صاحبانو چې دی هغې میټینګ هم راغواړو چې دغې له دغه وکړو د ضلعو ته درخواست شوی دی او زه یو ځل بیا درخواست هم کوم چې زر ته زره مونږ له د وکیلانو نومونه راولېږئ چې مونږ په هغې لسټ کې ایډ کړو د ټولې صوبې اول یو د ټولو وکیلانو یو میټینګ کوو او بیا په هغې کې د هغوی ارګنایزینګ کمیټي به جوړوو او ورته به وایي چې یو ضلع دوره وکړي په هغې کې ممبرشپ وکړي او بیا به الیکشن کوو دغه شان د یوت هم چې دی هغه اول مختصر میټینګ مونږ راغواړو بیا به هرې ضلع ته یې لېږو ممبرشپ به کېږي او بیا به د هغې نه پس ته الیکشن باندې به د هغې انتخاب به کېږي به زه
دغه شان د نور وینسي د هغې به دغه ترتیب به موږ جوړو زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو خپل خویندو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلی په دې میټینګ کې شریک شوی دا به مې خواست دي چې نن نه به فعال کردار به ادا کوئ میډیا کې به لږ فعال کردار ادا کوئ دا سوشل میډیا باندې هم چې دی خپل فعال کردار به ادا کوئ او د پارټۍ د پرمختګ لپاره به ټول خپل کوشش کوئ ډېره مننه